الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة مقياسا للحلال والحرام، والصلاة والسلام على من أرسله حينما أظلمت الدنيا وأحاطت بها حنادس الشرك ورجس الأصنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام المستمسكين بذروة عمود الإسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثا لا تؤخروها: الصلاة إذا دخل وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفءا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانانو، علماء کرامو، قراء عظام او عزتمندو کلیوالو، سپینګیرو ځوانانو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام با چې کله د چا نکاح تړله نو 3 آیتونه به تلاوتول. هغه 3 آیتونو ته آیات التقوا ویل کیږي. د تقوا آیتونه نو همدغه 3 آیتونه چې آیات التقوا ورته ویل کیږي، په نکاح کې د دغه 3 آیتونو ویل سنت دي. یو په 4مه سپاره کې په 2 مخ کې ده، یو په آخري ربع کې ده، یو په 22مه سپاره کې ده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دا یو آیت. بل آیت چې ما په خطبه کې تلاوت کړ 2 او 3 آیت په سوره احزاب کې ده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. په قرآن کریم کې نور ډېر داسې آیتونه شته چې هغه د نکاح په باره کې دي، د واده په باره کې دي، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دغه 3 آیتونه تلاوت کول چې دې ته آیات التقوا ویل کېږي. نن و سبا هم علما چې کله نکاح تړي نو دغه 3 آیتونه وایي، آیات التقوا. خو کار خو دا و چې دلته موږ د نکاح آیتونه ویلې، د نکاح په باره کې چې کوم آیتونه را نازل سوي، په کار خو دا و چې هغه آیتونه موږ تلاوت کول. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه آیات التقوا ولې تلاوت کول؟ په دې کې یو ډېر لوی حکمت ده. هغه حکمت دا ده چې کله د یو 2 کسانو نکاح تړي، خاوند او دغه ښځه نکاح ورتړي، نو دا یو قسم نوی ژوند شروع کېږي. که چیرې په دغه نوي ژوند کې تقوا یې نو بیا ژوند ښه تېرېږي. د ښځې نه کله کله سالن خراب سي، ډوډۍ خراب سي، نو که چیرې په خاوند کې تقوا وي نو هغه بیا د الله لویره نه هم اعتراض نه کوي، برداشت کوي
زه به دغه سالن برداشت کما خیر ډوډۍ خرابه کړې که زه دې ته څه وایم الله به له مانه ناراضه سي دا خبره هغه خاوند کوي چې په هغه کې تقوا وي نو ګوره جنجال جوړ نه سو او که دا ورته وایه دا دې سره کوم سالن پخ کړی دا دې څنګه ډوډۍ راوړې دا دې ولې داسې کړې د دې اعتراضاتو له وجې نه یو د بل په مابینځ کې بغض پیدا کېږي بیا ژوند سم نه تېرېږي او که چیرې په ښځه کې هم تقوا وي نو کله ناکله انسان ده په انساني فطرت تقاضا هم دا ده غلطي د انسان نه کېږي که د خاوند نه غلطي وسي نو په ښځه کې تقوا وي بیا دا ښځه په خاوند اعتراضونه نه کوي سوالونه نه پرې کوي جنجال نه ورسره کوي نن سبا خو په ښځه کې د مرض ډېر ده خو معمولي خبرې په خپل خاوند باندې اعتراضونه کوي او خبرې ورته کوي دا څه شی ده دا د عدم تقوا وجه ده په کومو ښځو کې چې تقوا وي هغه بیا د خپل خاوند دغه خبرې ټولې برداشتوي د الله لپاره یې هم برداشتوي او دا ګمان او دا سوچ کوي که چیرې زه دې ته څه ووایم الله تعالی به له مانه ناراضه سي نو دغه غټ حکمت په دغه کې موجود ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د نکاح آیتونه په نکاح کې نه تلاوت کول د تقوا آیتونه به تلاوت کول په دې کې موږ تاسو ته دا خبر راکوي چې ګورې ستاسو یو نوی غټ ژوند شروع کېږي یو نوی خوندور ژوند شروع کېږي ګورې تقوا به اختیاروئ کم تقوا اختیاروله ژوند به مو ښه تېرېږي او که تقوا مو نه اختیاروله بیا به یوه ورځ او یوه شپه هم سمه نه تېرېږي هره ورځ به جنګونه او جنجالونه بل د تقوا برکت دا ده چې په خاوند کې هم تقوایي او په ښځه کې هم تقوایي الله تعالی نیک صالح اولاد ورته نصیب کوي هر پلار دا ذمہ داری ده په هر پلار دغه لازم ده چې خپل بچي ته څوک ګوري نو هغه د تقوا والا کور ورته ګوري داسې کورنۍ د انتخابوي چې هغه په تقوا کې څه شهرت لري مشهوري شریفه کورنۍ دینداري خپل بچي ته به ښه ښځه ګوري داسې نه چې هر ځای لاړې بس هېڅ دې ورته وکړه د تا ذمهداري دا ده چې ته به اولاد ته ښځې نکاح کوې سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو سړی راغی ورته ویل یا عمر د ما زوی د ما نافرماني کوي سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي ډېر تعجب وکړو چې زما په خلافت کې دا څنګه ځوان ده چې د پلار نافرماني کوي نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغسې رعب و دبدبه وله چې په کومه لار به سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تیر سو هلته به شیطان لا نسو تېرېدلی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر تعجب وکړو چې زما په دور خلافت کې داسې سړی پیدا شو چې د پلار نافرماني کوي او ورسره ویې غواړه چې کله هغه ځوان راوغوښته پلار یې ناست ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي ای ځوانه دغه سړی د تا څه کېږي ده په جواب کې ورته ویلی وایي دا خو زما پلار ده وایي دی وایي چې ته د ما نافرماني کوې زوی ورته ویلی وایي و زه نافرماني کوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نور تعجب وکړ چې یو خو زما په دور خلافت کې د پلار نافرمانه پیدا سو او بل د ما مخ ته هم دا خبره دی په ډېر جرأت سره کوي نو ورته ویلې ولې ځوان په جواب کې ورته ویلې ګوره اول دا ده چې ښه ښځه به اختیارې وایي زما پلار له داسې چا سره نکاح کړی دی چې هغه په بدچلني کې شهرت لري یو ګډېدونکې ښځه یې کړې ده زه د هغه نه پیدا شوی بیا چې کله زه پیدا شم په ما باندې نوم جعل ایښی د اولاد یو حق خو دا هم ده چې ښه نوم به پرېږدی ده په ما باندې جعل نوم ایښی جعل وایي بیا د بید مافي دا چنجیان چې مرداري خوري هغه چنجیان چې مرداري خوري دې ته جعل وایي د ما نوم یې جعل ایښی ده او د تر اوسه ما ته دا نه دي راښودلي چې الله او د الله رسول څوک دی او څه وایي ما ته دا تعلیم هم نه ده راکړی سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یې پلار ته مخ ور واړو وایي عققته قبل ان یعقق پلار ته یې ویلې وایي تا د بچي نافرماني هغه وخت کړې
چې هغه وخت بچی ستا نافرماني نه وکړي، یعنی تا په نافرمانی کې سبقت اختیار کړی، اوله نافرمانی خو تا کړې ده، نو بیا ته ولې اعتراض کوې؟ ته خو د اعتراض حق نه لرې چې نن د زوی نافرمانه ده بیا شکایت ولې کوې؟ تا خپله د بچي نافرمانی کړې ده. نو تقوا دا ډیر ضروری ده. سیدنا عبدالله ابن مبارک رحمت الله تعالی علیه په دنیا کې یو ډیر لوی فقیه او محدث تیر سوی، یو ډیر لوی مجاهد تیر سوی ده، مفسر، مجاهد، شاعر، ادیب، فقیه، او د موږ په مذهب هم الحمدلله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید کاو. یو کال بدای په جهاد کې وو، بل کال بدای عبادت ته ورکاو. ډیر لوی سخی هم وو، ډیر شهرت، کثیر د شهرت لري. امام مالک رحمت الله تعالی علیه او شاګرد یحیی لیثی په نوم سره دی وای امام مالک رحمت الله علیه یو وخت موږ ته درس کاوه. سیدنا عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه راغی، نو امام مالک صاحب خپل ځای ورته پرېښود، دی په خپل جیب باندې کېناو. وایي موږ تر اخر ورځې پورې امام مالک صاحب ونه لیده چې چاته د خپل ځای ورکړي مسند سوای د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه نه، چې دوی ته به خپل ځای ورخالي که، او بیا به چې کله امام مالک صاحب حدیث ویلې نو امام عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ته به مخ ور وګرځاو. وایي د تا په دې باره کې رایت څه ده؟ ده به ورته ویل قال ابو حنیفه رحمه الله، په دې کې د ما رایه دا ده چې امام صاحب دا وایي. ډېر لوی محدث تېر سوی ده. نو د عبدالله ابن مبارک پلار مبارک نومېده. دا مبارک په یو باغ کې مزدور و. د تقوا برکاتو ته وګورئ، څو کاله په یو باغ کې دی لګیا ده، مزدوري کوي. دغه باغ والا غلام ده. یو وخت کې د باغ مالک راغی مبارک ته وایي ای مبارکه ورسه ماته یو خوږ انار راوړه. مبارک لاړ، یو سور انار یې ورته کته، غټ انار یې ورته راوړ. چې کله مالک د انار یو څو دانې خولې ته واچولې نو هغه ډېر تروش انار و، خوږ نه و. وایي مبارکه دومره عمر دې په دا باغ کې تېر کړ، ته تر اوسه پورې په دې نه پوهېږې چې خوږ انار څنګه یو تروش انار څنګه وي؟ مبارک رحمت الله علیه په جواب کې ورته ویلې وایي ای د ما مالکه، زه خو تا په دې باغ کې په حیثیت د یو مزدور لګولی، تا خو زه د دې دپاره نه یم لګولی چې زه د انار خوند وڅکم چې دا خوږ د کتروش. تا خو ما ته د خوراک اجازه نه ده راکړې، تا خو زه د خوراک دپاره نه یم لګولی. دا د تقوا برکت. چې کله د باغ مالک ته خبره واورېدله چې مبارک رحمت الله علیه دومره تقواداره ده، نو کور ته راغی، خپلې ښځې سره مشوره وکړه چې لور مو ځوانه ده، هسې خو یې یو چا ته ورکوو، خو زما زړه غواړي زه د خپله لور مبارک ته ورکړم. ښځې شور شروع کړه، ته وایې څنګه د ما لور مزدور ته ورکوې؟ زه هېڅکله دې مزدور ته نه ورکوم، دګې خو د موږ توهین ده. خیر د باغ مالک کوشش شروع کړ، خپله ښځه دې ته تیاره کړله چې مبارک ته خپله لور ورکړي. نو د باغ مالک راغی مبارک ته وایي ای مبارکه، ته ما ته مشوره راکړه، د ما لور ځوانه ده، زه چا ته ورکړم؟ مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته ویلې وایي ای د ما مالکه، عیسایان ښایستهوالی خوښوي، حسن خوښوي، لور هغه چا ته ورکوي چې ښایسته وي. یهودیان مال خوښوي، لور هغه چا ته ورکوي چې هغه مالدار وي. نن سبا اکثره خلک دین ته نه ګوري، چېرته چې مالدار کورنۍ ویني هسې خپله لور ورتپي، دې ته نه ګوري چې مخته به د ما د لور ژوند په تقوا تېرېږي که په عدم تقوا تېرېږي. او مشرکین هغه حسب او نسب خوښوي، دا پلانکی ده، دا پلانکی قوم ده، دا خو پلانکی قوم ده. قومیت خوښوي، حسب خوښوي، کوم لوړ نسب لري مشرکینو به خپله لور هغو ته ورکوله. او اسلام، دین اسلام چې د هغه دینداري خوښوي، تقوا خوښوي، چې کوم کورنۍ کې دینداري زیات وي، څوک زیات دیندار اسلام دا خوښوي چې خپله لور یې هغه ته ورکوي. حدیث کې هم راځي تنکح المرأة لأربع، ولښځې سره د څلورو وجو نه نکاح کېږي، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها.
د مال له وجې، د حسب او نسب له وجې، او د جمال له وجې، د ښایستهوالي له وجې، ولدینها او د دین له وجې هم د ښځې سره نکاح کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته څه تعلیم راکوي چې ای امتیانو فاظفر بذات الدین، تاسې به دې څلورو کې دینداره خوښه کوي چې کومه دیندارې، مال ته هم وګورئ، حسب و نسب ته هم وګورئ، جمال ته هم وګورئ، دې ته وګوره چې دینداره ده که کله دینداری سره دا نور صفات جمع سي نور علی نور ده. لیکن ستاسو به اول انتخاب د خپل بچی دپاره یا خپل لور څه چاته ورکوئ، اول انتخاب ستاسو دین وي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل امت ته وایي چې تاسو خپل اولاد ته دینداره کورنۍ خوښه کوئ، دینداره جلکۍ ورته وګورئ، او لور ورکوئ او دینداره سړی ورته وګورئ. نو مبارک رحمت الله تعالی علیه چې خپل مالک ته دا مشوره ورکړله، مالک کور ته راغی، بس ترتیبات سره سم کړه، خپل لور مبارک ته ورکړله. مبارک ته ورزه د خپل لور ته درکوم. نو خپل لور خپل مزدور ته ورکړه، مزدور یې ورته هم نه لري، د مزدور ده، لیکن په تقوا کې رسېدلی سړی ده، د تقوا له وجې لور ورکړله. نو چې کله واده وسو ژوند تېرېږي، الله تعالی مبارک ته زوی ورکړ. ګوره په ښځه کې هم تقوا ده، په مبارک کې هم تقوا سته. نو زوی پیدا سو، دغه زوی نوم یې عبدالله کېښودی. د جانبینو له خوا تقوا موجوده و، د دې تقوا په برکت سره عبدالله د خپلې زمانې امام سو. ټوله دنیا د عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه له نوم نه واقف دي چې څومره شهرت الله تبارک وتعالی د ته ورنصیب کړ. دا د تقوا برکات. هر سړی باید خپل لور ته تقواداره سړی وګوري، کورنۍ وګوري چې دا تقوا لري که نه لري. هسې مه تپئ چې یو ځای یم بنګله ولیدله، مالونه مو لیده، بس خپله لور هلته ولوټوئ. دې ته وګوري چې آیا دا تقواداره دي که نه دي، دماغ غاړې په دې بندېږي که نه بندېږي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې په درې شیانو کې به تاخیر نه کوئ. ثلاثا لا تؤخروها، ای زما امتیانو درې شیو کې تاخیر مه کوئ. الصلاة اذا دخل وقتها، لمونځ چې کله وخت داخل سي. والجنازه اذا حضرت، جنازه سړی وفات سو، غسل وسو، بیا په دې کې تاخیر مه کوئ، زرې جنازه ورکوئ، زرې ښخوئ. والعين اذا وجدت لها كفءا، چې کله د لور ځوانه سوله بیا تاخیر مه پکې کوه، چې ښه کورنۍ دې ورته پیدا کړله لور دې ورکړه. په ترمذي شریف کې یو حدیث راځي، وای کچیرې یو چاته مناسبه رشته میلاو سي، تقوا مې پکې، دین هم پکې، او رضامندي مې، بیا هم لور ورنکې، نو په مځکه کې به فساد او فتنه خپور شي، فتنه او فساد به پیدا سي. ترمذي شریف کې دا روایت، تكون فتنه فی الارض فتنه وفساد عریض، ترمذي شریف حدیث ده. نو باید کله تقوی بیا د ښځې او د خاوند په مابینځ کې کورني ژوند ډېر ښه تېرېږي. شیخ مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله تعالی علیه د مفسرینو امام تېر سوی ده، ټول تعلیم په دارالعلوم دیوبند کې کړی ده. نو په دیوبند کې د علاقه کې یو غټ خان پروت و، ده ته دا شوق ور پیدا سو چې زه د خپله لور ځم دیوبند کې یو طالب ته ورکوم. دی چې کله دیوبند ته راغی، نو د محتمیم صاحب سره یې خبره وکړله چې زه خپله لور یو طالب ته ورکوم، خو زه خپله پکې ګرځم. وایي طالبان تکرار کوي، ګرځي را ګرځي. دا خان صاحب د کلي د ټول کلي غټ خان ده، خو دا بیچاره طالبانو چې ګرځي را ګرځي، یو طالب باندې سترګې ولګېدلې. څوک خبرو چې دا د زمانې امام ده، اولیاء ده، غټ ولی ده، شیخ مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله تعالی علیه. طالبین هم د تکرار کوي، چې کله نظر ور باندې ولګېده دا یې خوښ شو. شیخ مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه داسې غریب ده چې یوه جوړه کپړه په ځان کې لري، بله جوړه هم نه لري. نو په دنیا روپۍ بیخي پیژنې نه، بس د الله دین ته ځان وقف کړی. په دارالعلوم دیوبند کې 8 کاله تعلیم وکړ. دا خان ورته ویل زه خپله لور ده ته ورکوم. دوی دا اطلاع ورکړه چې زه خو په دنیا یو شی نه لرم، نه کور لرم، نه خپلوان لرم، نه رشتهداران لرم، زه یو شی هم نه لرم. خان ورته ویل هر شی زه درکوم. خیر چې کله وای د واده وخت راغی، څه ځکه مختصروم چې وخت پوره کېدو ته نږدې ده، چې کله د واده وخت راغی نکاح تړل کېږي.
نو شیخ مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله تعالی علیه بارک راضی دغه په بدن کې یو جوړه و دوه هم نه لري خپلوان نه لري چې کالی ورته کړي انډوالان ورته ویلې چې نن خو ستا واده ده د موږ سره نوې جوړې ستا دغه واغونده و هغه د انډوالانو جوړې په دې سمې نه راتللې معلومېدلې چې دا دې بند دي کله کله انسان یا په بدن کمزوري د بل انډوالې غټې جامې نو په دې کې ښه نه ښکارېدی دی راولاړ شو خپلې دغه جوړې کپړې یې ومینځلې وایي قدرتي په دغه ورځ باندې وریځې هم ولې داسې لمر نه و کپړې یې نه وچېدلې څه کپړې سره وښورولې راوښورولې او اوبه یې ور وچې کړلې وایي غوښتلې د نکاح وخت راغی وایي دا خسرې ورته ګوري چې د مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله تعالی علیه په بدن کې دا کپړې تازه منځل سوي دي اغوستې دي نو خسرې ډېر هوښیار سړی و چې کله نکاح وشوله نو خسرې کې جوړې ورته جوړې کړې وې او کور یې تیار ورته جوړ کړی و چابیان یې ورکړل چې دا یې کور ته ولیدو شیخ مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه ډېر صاحب کرامت ولي تېر شوی ده بیا یې لور ورکړه وایي څو وخته بعد چې دا لور ځي د پلار کره پلار یې ورته وایي چې لورې څنګه و احمد علی لاهوري څنګه و د تا خاوند څنګه ده تا څنګه ومونده لورې څه ورته ویلې وایي بابا ما خو د جنتیانو قصې اورېدلې وې خو ما جنتیان نه ولیدلي ما په دنیا کې جنتي احمد علی لاهوري ولید دا خو د دنیا په سر باندې جنتي ده ډېر صاحب کرامت سړی ده دې ته وایي مولانا شیخ احمد علی لاهوري رحمت الله علیه نو شاه احمد علی لاهوري صاحب دا واقع خپله نقلوي دا ښځه د خپل خاوند قصه هغه وخت نقلي چې احمد علی لاهوري طالب و چې کله د شیخ سو د زمانې ولي ولیت باندې مشهوره سو نو شیخ احمد علی لاهوري صاحب څه وایي وایي هغه ټیم خو زه طالب علم وم هغه ټیم زه دغه احمد علی لاهوري هم نه وم الله تعالی دومره لوړې درجې ورکړې د تقوا برکت ده په دین کې به تقوا خوښوي بیا چې کله نکاح وشي باید ځوان موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت وګورو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت موږ دپاره نمونه ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ازواج مطهراتو دغه د ښځو مبارکو چې مؤمنین دي د دوی ژوند د موږ د ښځو دپاره نمونه ده موږ دې ته وګورو چې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د خپل خاوند پیغمبر مصطفی صلی الله علیه وسلم سره څنګه ژوند تیر کړی و یو وخت کې زینب بنت جحش راغله دا ډېر تفصیلي حدیث بل وخت ان شاء الله یو جمعه په دې باندې ان شاء الله تفصیلي بیان کوو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نمبر یې کړی و یوه شپه به خپلو ښځو ته ورته نمبر یې کړی عدل انصاف لپاره نو صحابه کرام به ټول انتظار و چې کله به د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نمبر و نو صحابو به تحفې ورلېږلې دا د نورو ښځو نمبر به چې و تحفې به یې نه ورلېږلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر محبت له عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره خو بیا هم انصاف نه ده پرېښی عدل یې نه ده پرېښی د ښځو په مابین ازواج مطهراتو ته دا خوند نه ورکاوه چې صحابه د عایشه صدیقه په نمبر کې تحفه ولېږي او د موږ په نمبر کې دې نه رالېږي فاطمه رضی الله تعالی عنها تیاره کړله چې ته ورشه خپل بابا ته دې ورته ووایه چې صحابو ته ورته ووایه خالد د عایشه صدیقه په نمبر کې تحفې نه رالېږي دا د نور ازواج مطهراتو په نمبر کې دې هم تحفې رالېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ویلې چې زه له عایشه سره محبت لرم فاحبیها ته له دې سره محبت پیدا کړه هغه پوه شوله لاړه بیا په ازواج مطهراتو کې چې نبی علیه السلام ته ډېرې نږدې وله هغه زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها وه هغه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت یې وکړ په دې دوران یې عایشه صدیقه ته مخ راواړو چې خبرې ورته کړلې تیزې خبرې ورته کړې اوس عایشه صدیقه ډېره غټه عالمه ده بیا د صدیق اکبر لور ده وایي ما د نبي علیه الصلاة والسلام سترګو ته کتله او د دې اشارې ته مې کتل چې زه خو جواب ورکوم زینب بنت جحش ته خو ودرېږه د ما خاوند آیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ما د جواب خوښوي که نه خوښوي دې ته وایي هوښیاره ښځه باید د خپل خاوند اشاراتو ته ګوري دې کې موږ ته امت ته د تعلیم ده چې د ما خاوند په دې خبره راضي کېږي که ناراضه کېږي بد خو به نه پیوړي نو عایشه صدیقه وایي ما فورا د ستمې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سترګو ته وکته
او د دې اشارې ته مې سوچ وکړ چې ځکه اوس دې ته جواب ورکړم د خوا به دی کېږي که ما ته هېڅ هم نه وایي دې ته تعلیم وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام او ازواج مطهرات امت ته پرېښي دي یو حدیث بیانوم بیان ختموم په دې کې موږ ته ډېر غټ تعلیم د امت ته مسلم شریف نسائی شریف مسند احمد کې دا روایت موجود ده تفصیلا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی الا احدثکم عنی وعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آیا زتاسو ته زما او دا محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې یوه قصه ونکم کسان چې ورته ناستو خپلوان وایي بلا ولې نه یا ام المؤمنین ته دې موږ مورې خو دې بیان کا دی ورته ویلې وایي چې کله زما نمبر و د شپې زه په ځای کې پرته وم رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی خپلې چپړکې وایستلې څادر یې په خپل ځای باندې اوار کړ وی سملاسته لم يلبث الا ريثما قد ظن ان قد رقدت وی لیک ټیم نو وتلی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیرته راکېناسته او دا ګمان وکړه چې زه ویده یم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ګمان وکړه چې عایشه خو ویده ده نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام باره کې ګوره عایشه صدیقه څه فرمایي موږ ته څومره غټ تعلیم ده د نبي علیه الصلاة والسلام په دې عمل کې واخذ رداءه رویدا و پیغمبر علیه الصلاة والسلام کرا د خپل څادر راکش چې زړه کړپۍ نه کوي ځکه نبي علیه السلام دا ګمان کوي چې دا ایده ده نو چې ایده ده څه به کوو داسې یو عمل به نه کوي چې د دې خوب خراب نبي علیه الصلاة والسلام دومره د عایشه صدیقه خیال ساتي حالانکه عایشه صدیقه ایده نه ده ځان یې په ایدو اچولې ده بیا عایشه صدیقه څه وایي وایي ثم انتعل رویدا و پیغمبر علیه الصلاة والسلام کرا د خپلې چپړکې بیرته پښو کړلې کړپۍ نه کوي بیا و پیغمبر علیه الصلاة والسلام فخرج وفتح الباب رویدا دروازه کرا خلاص کړله داسې نه په زوره لکه موږ تاسې چې په 12 بجم لاړ شو ټکه 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 دروازه ټکه ټول خوب ورخراب دا د نبي علیه الصلاة والسلام تعلیم امت ته نه ده ښځه په تا حق لري خوب به نه خرابوي وفتح الباب رویدا د ټول انبیاء سردار دروازه قرار خلاصي چې د عایشه صدیقه خوب خراب نشي وخرج واجافه رویدا قوته وقرار دروازه بند کړله هیڅ کړه پکړو پیونه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي عایشه صدیقه خو وکړه ذره ولا رسوله په ښځو کې یو فطرت دی دوی دا نه غواړي چې خپل خاوند یې بلې ښځې ته لاړ شي اوس دی بعضو کورو کې چې دوه بنې سره موجودې نو یوه ښځه نه غواړي چې هغه خاوند یې له بلې ښځې سره ډېرې شپې وکړي نو عایشه صدیقه په زړه کې دا را پیدا شو چې نمبر خو دې ما داسې نه دی بلې ښځې ته ورسي بل ازواج مطهرې ته ورنسي وایي فجعلت درعي على رأسي خپل ټکری مې واغوستې د اضافي کپړې په خوب دپاره یې سړی باسي وایي وتقنعت وتخمرت ازاري دا ما واغوستې پسې راووتلم چې کله راووتم له شا پسې روان یم پیغمبر علیه الصلاة والسلام بقیع ته راغی جنت البقیع ته قبرستان ته راغی او دعا یې وکړه فاطال قیاما وډېر رودرو د نبي علیه الصلاة والسلام ورفع 3 مرات 3 وارې لاس پورته کړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعا وکړه مخته عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها څه فرمایي ډېر عجیب فصیح و بلیغ کلام فرمایي له فصاحت نه ډکې خبرې کوي ځکه خو به یې کوي چې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه لور ده څه وایي ثم انحرف فانحرفت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله مخ را وګرځاو نبي علیه السلام خو نه ده خبر چې عایشه هم راپسې راوتلې ده زه خو دا ګمان کړی چې دا ایده ده ثم انحرف فانحرفت پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې مخ را وګرځاو ما مخ وګرځاو فاسرعت ګوره د عربي ژبې خوند ته هم ګوري او د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې ام المؤمنین ده د موږ د تاسو د ټولو مور ده د هغې فصاحت ته هم وګوري عقل ورته حیران ده فاسرعت نبی علیہ السلام مخ را وګرځاو ما م وګرځاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز روان سو زم تیز روان سلام بیا څه فرمایي فهرولتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرا منډه شروع کړه فهرولتو مام کرا منډه شروع کړه زه خو تر مخه معنی تیار ده فاحضرت نبی علیہ السلام تیز زم تیز سلام
و خلاصه دا چې زه د نبی علیه السلام نه مخکې راورسېدم خپلې حجرې ته ویده شوم ځان مې بیا په خوب واچاو لیکن هلته ما منډه کړې وله ساه مې داسې پورته پورته ولیږي پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې کله راغی نو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې پوه سو وایي ما لکې یا عائش دلته ترخیب یې وکړه آخري حرف یې ځینې ترخیب منادا له وجه نه حذف کړه داسې صرفي نحوي تحقیق ده جدا خبره ده ما لکې یا عائش ای عائش څه در باندې سوي دي وایي راته وایه که الله تعالی ما ته خبر راکړي او لیخبرني اللطیف الخبیر ما ته وایه کیسه کوې که الله تعالی ما ته خبر راکړي وایي فاخبرته ما ټوله کیسه ورته کړله نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته وایي ته دا ګمان کوې چې الله تعالی او دغه رسول به په تا ظلم وکړي یعنې عدل به ونه کړي اوس د دوی په مابینځ کې نبي علیه الصلاة وسلام ته څه غوسه ورته راغله نو عایشه صدیقه فرمایي فلهدني لهدة حتى اوجعتني في صدري وایي داسې په لاس زور کړم دومره زور کړم چې ما په سینه کې لیک درد محسوس شیعګان روافظ ملعونین د دې ترجمه غلطه کوي هغه څه وایي وایي پیغمبر علیه الصلاة وسلام د عایشه صدیقه پیټایي وکړله ویې ویله چې دې معنا پیټایي غلطه ده دې معنا ده په عربي کې لهده داسې په لاس زورول چې لیک انسان ته بدن کې درد محسوس وي بس اوس د خاوند او د ښځې په مابینځ کې داسې یوه کیسه راسي شور جنجال راسي نو به څه کوي ګوره په دې کې موږ ته ډېر غټ تعلیم د آخري خبره ده نو وایي خاوند که چیرې داسې پېښه ورنه وشي نو هغه به خپله کیسه واضح کوي نو اوس چې دوی په مابینځ کې کله کیسه دې ته ورسېدله نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام وضاحت وکړ و چې کله زه د کېدم دلته سملاستم ما ته جبریل راغی جبریل د باندې ما ته راچغه کړله چې راوځه زه د باندې ورووتم ما ته ویلې چې بقیع ته لاړ شه اهل بقیع ته دعا وکړه نو زه لاړم هغوی ته ما دعا وکړه او پاتې سو ما خو دا ګمان کړی و ظننتو انکې قد رقبتي ما دا ګمان کړی چې ته ویده سوې او ما ته ولې راپورته نه کړه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ ته ستم پکار ده چې کله کور ته لاړ شي یو شی هم پکار وي ناوخته نو ډوډۍ خو به دې خود خوړلې 12 بجې دي خو اوس خامخا ورته وایه چې ما چارجر را پیدا کړل خوب یې راپورته کوي ورسه یو ګلاس اوبه راوړه موږ خلک نن سبا همدا کوي دا د شریعت خلاف ده پیغمبر علیه الصلاة وسلام څه ورته ویلی وایي ظننت انک قد رقدتی ما خو دا ګمان وکړه چې ته ویده فکرهت ان اوقظکی حدیث کې راځي ما دا ناخوښ وګڼل چې زه تا له خوبه راپورته کړم یوه وجه بلې وجه ته یې وګوره تو خو دلته تنها یې که ما ته راپورته کړی وي او زه تللی وم نو ته خو به ویښه وې او چې ویده یې څه پروا نه لري نو چې ته ویښه وې وخشیت ان تستوحشي داسې نه یې د یوازېوالي له وجې نه ته وډار شې د کوره تیاره ده داسې نه یې ته وډار شې ما په دې وجه باندې ته راپورته نه کړې ګوره نبي علیه الصلاة وسلام خپل وضاحت وکړو د ام المؤمنین تعلیم ته وګورئ چې د امت خوندو مندو ته یې ورکړې ده خپلو بچیانو ته د موږ د تاسې مور نورې خبره سره اوږده نه کړه لکه د نن سبا ښځې چې پوره لکۍ چې ورکۍ سره اوږدوي بله درته راخلي بله خبره درته راخلي بانې جوړي خپله غلطي نه مني څه ورته وایي یا رسول الله که زه قبر ته لاړ شم زه به څه وایم ګوره داسې پرېښوده راغی تعلیم ته پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته ویل ورته به داسې وایه چې السلام علی اهل دیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون داسې الفاظ ورته ویلې چې کله قبر ته لاړ شي دغه الفاظ به وایي څه ختمه شوله سره اوږده یې نه کړله جنجال ته نور ونه رساو دا څه شي ده دا د موږ د تاسو دپاره نمونه ده نو دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی دې موږ ته په همدغو خبرو باندې عمل کولو توفیق رانصیب کړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا